سرکاري ځای به وي، روډ به وي، په هغې باندې به خلکو ریډو والا څه خبره کلي، سوزکو والا څه خبره کلي، د چا نه 300 روپۍ اخلي، چا نه 400 روپۍ ورځ، چا نه 500 روپۍ ورځ اخلي. د نن نه پس به دا نه وي. خلک چې کوم دی پیدل هغه په روډ باندې ځي، ځکه چې فوټپات دوکانونه والا نیولی. اکثر دکانداران یې هغې خپل دوکان نه صفا کړي نو په روډ باندې ګند واچوي. کوم دکاندار شاته ګند گزاري د هغې ټوکن به کینسل کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه ستاسو د میډیا چې اکثر زموږ مخې ته داسې د عوامي مسلې راوړئ چې موږ په نوټس کې راولئ، په نظر کې راولئ. ستاسو ډیره مننه، شکریه ادا کوم. جی بالکل نن موږ د بازار چې کوم فیډریشن و ټي ایم او صاحب زموږ د خوا د خیلې د ټرافیک پولیس انچارج چې کوم و ایس ایچ او صاحب چې کوم زموږ هغوی موږ ټول د باقاعده یو پوره ډیټیل سره میټینګ و او هغه صرف او صرف د بازار د حوالې سره و. نن چې زموږ کوم میټینګ وشو هغې یو 15 پوینټس په هغې باندې تاسو ته پته وي چې سمر شروع شو، د ښکته نه ټورسټ چې کوم دي ټوریزم ته اجازه ته میلاو شو، ټورسټ چې کوم دي هغه را روان دي او خوازخیله چې کوم دی دا یو سنټر دی د اپر او لوور سوات، په دې باندې د شانګله ټاپ طرف نه ټریفک فلو زیاته ده. د ښکته نه د مینګورې سایډ نه چې کوم ټورسټ انټر کېږي نو هغه ترو دس روډ ځي اوري. نو په دې کې موږ ته بازار کې د ټول نه غټه مسله چې هغه د ټرافیک مسله وه. لاینونه لګېدلي سهار د 8 نه واله تقریبا دا چې د ماښام ماخوستنه پورې یو سایډ نه بل سایډ ته لاینونه لګېدلي او په دا کې د ټول نه غټه ایشو چې کومه وه هغه زموږ د بازار چې کوم روډ دی په دې باندې فوټپات باندې چې کوم سامانونه وي هغه پراته وي اورې. خلک چې کوم دی پیدل هغه په روډ باندې ځي ځکه چې فوټپات دوکانونه والا نیولی، سامانونه یې پیښي او بیا چې یو کس راشي ګاډی پکې پارک کړي نو بیا خو بالکل د دویم ګاډي پکې چانس نه پیدا کېږي. نن متفقه فیصله موږ په دې باندې وکړه چې د سبا نه په ایسته د تقریبا 2 هفتې ما صرف او صرف د خوازخیلې بازار له به زه ورکوم دی پرې زه به په ډیلي بیسس باندې په دې کې وځم چې کوم اکټیویټیز موږ نن ډسکس کړو په دې میټینګ کې او هغو ته مو وویل چې هغې بازار کې اعلان وکړي باقاعده انفارم کړي چې د سبا نه په ایسته فوټپات باندې به بالکل یو شی به هم نه وي اورې. فوټپات به صرف او صرف دا د خلکو د پیدل لار دپاره وي، پیدل خلکو په دې باندې ځي. دویمه خبره زموږ د بازار د صفایي حوالې سره ده. خو تاسو لیدلي سوشل میډیا باندې اکثر پوسټونه خلک ورکوي، ګندګي هم ډېره سیوا شوې د بازار کې. په هغې کې موږ دا سټراتیجي عمل دا و چې د کم دکاندار مخې ته ګند پروت وي اکثر دکانداران یې هغې خپل دکان نه صفا کړي نو په روډ باندې ګند واچوي یا خپل فوټپات چې کوم د دکان مخې په هغې باندې ګند واچوي اورې. نو دا ورته موږ کلیر کټ زموږ سټانس په دې باندې دا دی. زه ستاسو د چینل په ترو باندې د بازار چې کوم دکانداران دي هغو ته وایم چې د سبا نه که د کوم دکان مخې ته ګند پروت و ټي ایم اے والا به راځي هغې به فاین کوي، جرمانه به پرې لګوي. ټي ایم اے مخصوص ځګنې جوړ کړي د هغوی دپاره غټ غټ ډسټبین لګېدلي دي، دوی د لږ زحمت کوي چې کم ګند دی را جارو کړي هغه د وي سي پاک مخصوص ځای کې دې واچوي اورې. هغه ټي ایم اے په ډیلي بیسس باندې هغې صفا کوي اورې. دغه د دې سره ریلیټډ دا زموږ د منډۍ چې کومه د سبزي منډۍ ده که تاسو خیال کلی دا پول دی د هغې لاندې خوړ دی په دې خوړ کې دی چې کوم سخا ټماټر پیاز شاپرې ماپرې څي هغې دغلته ګزاري اورې. کلیر کټ خبره داره چې د نن نه پس کو دغه د ټي ایم اے هغې کې ډېر ښه پوره کار وکړو، صفایي پکې وکړله، وایټ واش یې وکړل، دا کوم دیوالونه مې ونیول چې هغې چونه مو نه کړله چې کوم دکاندار شاته ګند ګزاري د هغې ټوکن به کینسل کېږي. بیا د روډ سایډ باندې زموږ څه اکثر په خوازخیله کې دا روان دی چې سرکاري ځای به وي، روډ به وي، په هغې باندې به خلکو ریډو والا څه خبره کلي، سوزکو والا څه خبره کلي، د چا نه 300 روپۍ اخلي، چا نه 400 روپۍ ورځ، چا نه 500 روپۍ ورځ اخلي. د نن نه پس به دا نه وي. زه د هغه سوزکو والا ته کوم چې فروټ خرڅوي، سبزۍ نه خرڅوي په سوزکو کې او هغوی په مین روډ باندې پارک کړي او د هغې نه نور خلک د پیسې اخلي، دا به نه د نن نه پس به نه وي اورې. کوم ځای چې سرکار ځای دی په هغې باندې صرف او صرف د سرکار حق دی، هغه موږ ته په ټرافیک کې ډېره غټه مسله جوړوي نو هغه به د نن نه پس به هلته نه وي. ما ورته بل ورځ هم ویلي دي او نن ستاسو په دې چینل په ترو باندې دا ورته چې هغه به د نن نه پس به نه وي هلته اورې. بله مسله زموږ سره مین د لنګر روډ ده. لنګر روډ دلته مین دا چوک دی، هسپتال ته مریضان راځي، امبولینس راځي، اکثر په دې باندې کېږي. نو هغې کې موږ د لنګر چې کوم مشران وو د آبادي دلته خلک وو هغه هم راوغوښتو، ډېر تجویزونه وو، ډسکسن کړو، خو هغه کې فاینل دا راووته چې موږ به دلته یو انګلارن به لګو په دې ځایونو کې او د هغې باندې دا غټ ګاډي چې کوم دي بسونه شو، ډاینې شولې، ډمپرې شولې، د دې دپاره به هغه بند دي اورې. د دې سایډ به په دې باندې ولګېږي هغه یو obstacle به موږ لګو چې دې باندې غټ ګاډي دي صرف او صرف دا واړه ګاډي کوم چې دغه روډ باندې هسپتالونه ډېر دي چې کوم هسپتال ته ځي یا بیسک چې کوم ضرورت دی د هغې دپاره یې اورې. نو زه ستاسو د چینل په ترو باندې دا امید لرم چې دا میسج ټولو خلکو ته ورسیږي، ټولو دکاندارانو ته ورسیږي، په دې باندې زموږ سره تعاون وکړي، کوپریشن وکړي. دا بازار زموږ د ټولو بازار دی، په دې کې چې مسله یې موږ ټولو ته مسله
او چې دا بازار صفای په دې کې د ټرافیک مسلې نه نو موږ ته به سهولت موږ ته به آرام وي. ډېره